بسم الله الرحمن الرحیم. نیت دوره ضروری شاید است یو کار ته یو عمل ته یو فعل ته قیمت ورکوي. نیت ذریعه سه یو شی حیثیت پیدا کوي. دنیا کې د یو ښه شي ته داسې وایي مثلا ښه خونه وکسي ډېره بهترینه خونه ده، یو ښه کلینه وکسي وایي ډېره ښه کلینه ده، یو ښه لباس وکسي وایي ډېر ښه لباس اصیلي ډېره ښه شوي ده. نیت سره هغه کار نشته ده. اما اسلام، قرآن، دین، مذهب، اخرت نیت سره کار دی. چې یو کار وشي څه نیت سره وشو، څه ارادې سره وشو، څه مقصد سره وشو. دا مقصد ډیر مهم دی اسلام کې، دین کې، مذهب کې، اخرت دپاره، خدای دپاره. محسن قرائتي بزرګوار یو مثال ورکړی دی. هغه یې یو ملګری مو 20 کاله زه د کتابونه لیکم، ټي وي باندې پروګرامونه چلوم. هغه ملګری ما سره د ټولو کارو کې شامل او شریک دی. هغه ما سره د ټولو کارو کې مرسته کوي. 20 سال کېږي ما سره دی. یوه ورځ مې ټي وي کې نما واخیسته، شکریا مې ادا کړه. بله ورځ ما ته راغی، ما ته ویله چې تا ښه نه وکړل هغه چې ما نما ده واخیستله. بالاخره زه همداسې ګمنام ښه وم. دغه ته ویلی شي مطلب یو قیمتي کار. دې په مقابله کې هغه چې یوه ورځ یو کس یو حدیث راته ویلی و چې د حدیث ډېر بهترین دی. ما ولیدو هغه ډېر ښکلی حدیث دی. ما ټي وي کې هغه بیان کو چې یو کس راته یو حدیث خیالی، خو نامه مې نه واخیسته. په بله ورځ هغه ما سره ملاو شو، ما نه خفه و چې تا حدیث بیان کړلو، ما ذکر د نه وکړلو چې هغه ما درته خیالی و. کسه نیت بدل شي. یو حدیث دپاره انسان مطلب خپلې نامې پسې وي. یو کس یې چې کتاب مې لیکلی و، چاپ کول یې راده، ما چاپ کوی نه شو. کس ته ما وخیل چې دا کتاب مې لیکلی زه غواړم چې چاپ یې کړم. هغه نه یوللو پړاو یې کړلو، څو وخته بیا ورک شو. ومې لیدو بله بازار ته کتاب راوتلی دی، چاپ یې کړی دی خپلې نامې باندې. زه ډېر خوشحال شولم. ما وویل چې ما کتاب سره کار و چې چاپ شوی خلکو ته رسېدلی. ورسېدو ما دغسه کار نه دی چې ما په نامې شي، چا په نامې شي. دا ډېره مهمه مسئله ده چې انسان نیت خدایي وي، انسان نیت الهي وي، انسان نیت کې خدای نیولی وي. بس انده شی دی چې یو کار ته قیمت ورکوي. زه یو مثال در کوی شم. ته یو چا ته سلام کوي، مثلا استاد ته سلام کوي. خو استاد ته سلام دوه قسم ته. یو وارې استاد نه ډارېږي، سلام ورته کوي. یو وارې استاد دې دپاره سلام ورته کوي چې نمبر زیات راکړي، خیال مو وساتي سکول کې. دا دوره قیمت نه لري. یو وارې استاد ته سلام کوي دې وجې نه چې استاد مې دی، احترام یې کوم، ګران دی رانې، مینه ده دی، محبت دی اوسه. دا بیل شی دی. پلار قدر کوي دې وجې نه چې پلار مثلا پیسو کې پام ورنه کوي، یا مو ویي نه، یا بالاخره بل څه دنیوي سوچ لري. یو وارې پلار قدر کوي دې وجې نه چې پلار دی، والدین دي، واجب الاحترام دي، او زه یې رستر کړی ما باندې احترام واجب ده. دا ډېر قیمت لري. یو وارې ته یو کس ته پیسه لري، دولت لري، حیثیت لري، او څه کار ده ورسره پیښیږي، څه په دنیا فایدې در رسي، سلام ورته کوي، ستړی مست ورسره کوي، کینې ورسره میلاویږي ورسره. دوره حیثیت نه لري. یو وارې یو کس ته، یو غریب ته، یو بغیر د پیسو والا کس ته، یو مؤمن کس دغه ته سلام ستړی مست کوي، هغه سره میلاویږي، احترام یې کوي. دا بیل څه شی دی. مو اکثر داسې یا کوو چې دنه وخت کې جومات، امام برګاه، مدرسه، عالم چا سره تعلق دې دپاره ساتو چېرې چې ته فایده تنه حاصله کو دنیوي. دا یو څه دی. یو وارې مسجد، امام برګاه سره، مثال انجمنو سره یا عالم سره تعلق دې دپاره ساتو چې خدای ورنه راضي شي. دا ډېره غوټه خبره ده. دا ډېره مهمه مسله ده. ځکه یو مثال در کوم. یو کس ته اوبه ونیسي، مثلا څه اوبه وچېکه، کیدای شي هغه تږی نه وي، زه نه چیکوم. یو کس ته اوبه ونیسي، څېره اوبه وچېکه، هغه درته وایي مرور وي، دسه اوبه نه وچېکي. یو کس ته اوبه ونیسي، اوبه وچېکه، هغه بل سړي خیال وساتي، سپین ږیری وړوکي، هغه یې څه نه والي، د بل ته ویر کا. نو کسه یوه کس نه وچېکلی چونکې هغه تږی نه و، د بل نه وچېکلی چونکې مرور و دسه، د دریم کس نه وچېکلی هغه دا احساس وکړو چې ایثار یې وکړو چې یو بل کس تږی دی، هغه تږي کس خیال یې وساتلو. دا ډېر مهم دی چې انسان نیت څه خیلته وي، انسان اراده څه خیلته وي، انسان اننه اندرون کې څه قصد او مقصد وي. نو دا دی چې یوه کار ته، یوه عمل ته قیمت ورکوي. کله ما تاسو نیت خدایي شولو، اراده خدایي شوله، نو بیا هر یو شی الهي رنګ پیدا کوي، هر یو شی قیمت پیدا کوي. انسان زندگی کې صرف عبادت نه دی چې هغه قیمت پیدا کوي. هر یو کار، حتی کاروبار دی، کسب دی، استازي دی، زمینداره دی، هر یو شی
متصل نهج البلاغه کې و حالی فی خدمتک سرمدا پروردگار ایمو ټول زندگی چې کومه د تو خدمت کې تیر شي هغه علی سکله تو فکر نیت سوچ الهی شولو ته هر یو کس سره نیک کار کې شامل دی شي کچېری ته اکار کې وسینه خو ته وایې څه کامیابی دعا ورته وکړې ته وایې چې دا کار سر ته ورسیږي ته وایې چې دا کار وشي حتی دا زه ویلی شم څه لکه څنګه دعاونو کې راغلي اللهم اغني کل فقیر امام مقصد څه خلک دعا کوي امام دا دعا نه کوي چې خدای زه فقیر یم ما غني کې اما قرآن مجید کې پروردگار علمي للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه حسنه هغه چاته ورکوو چې هغه دغه ځای کې خلکو څخه بهتر وي خلکو دپاره ښه سوچ کوي خلکو دپاره مخلص وي خلکو دپاره خیرخواه وي د پس کوم کسان څه خلکو دپاره خیرخواه دي هغسې کسان دي چې ربنا فی الدنیا حسنه خدای هغه ته حسنه ورکوي اخیری نکته دا ذکر کوم چې انسان خلکو سره نیکو کارو کې شاملېدای او شریک کیدای شي ټیک دی ته زوړ شوی سپین ږیری شی بېواسه اعتقاد نشته دی خو کم از کم که خدای د اولاد درکړی دی ته یو دوه پنځه کسان یونیورسټۍ ته ستوای شي سبق په ویلی شي تعلیم په ویلی شي چې هغه نه انجینیر جوړ شي ډاکټر جوړ شي عالمونه جوړ شي هغه معاشرې کې خدمت وکړي که چیرې هغه ذرې سه معاشرې کې خدمت وشي چونکې دولت پیسه تو په خرج کا او خوری تو اوسې وکړه ټول ثواب کې ته اوسه شامل و شریک کړي پروردګار عالم د موږ ته خالص و مخلص نیت نصیب کړي تا دا څه پروردګار عالم صحیح مو هر یو کار قبول شي